حضرت ابو وائل رضی الله تعالی عنہ فرمایي د زموږ تر اکابرینو او زموږ تر دې اسلافو پورې حضرت ابو وائل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه د حضرت عمر فاروق سره د شام په ملک په یو غزوه کې ورسره ملګری وم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څخه ورسره شریک وم نو پر یو ځای باندې موږ دوه د یو کار لپاره یا هڅې ستړي سولو ودرېدلو پر دې ځای باندې نو پر هغه د هغه ځای چې کوم رئیس مشر و د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د تلاش لپاره چې د حضرت عمر فاروق زیارت کوي او د د سره ملاقات کوي د دې حضرت عمر فاروق لپاره و کافر لیکن رئیس د هغه ځای مشر د دې حضرت عمر فاروق د زیارت لپاره رالی ودته ودرېدی د دې شوق درلودی نو چې کله حضرت عمر فاروق ولیدی او د نږدې ورالی د سید رئیس او د کافر سجده ورته ولګول و دې حضرت عمر فاروق دې سجده وکړه حضرت عمر فاروق په غوسه باندې سو چې دا سجده د څنګه ولګول دا دې په کومه اندازه او د چا د پاره دې ولګول دا کومه طریقه و چې تا اختیار کړه دا عرض ورته وکړي دا ورته وفرمایل چې زموږ د خپلو باچاهانو سره دغه معمول دی او دا مې طریقه ده چې کله موږ خپل باچا راسي یا وزیر راسي یا مشر راسي بیا موږ هغو ته سجدې کوو د هغو مخ ته نو ځکه ته هم د دې مسلمانانو مشر یې موږ ورته ته سجده وکړل حضرت عمر فاروق ورته وویل چې ما ته سجده مه کوه د سجدې لایق هغه ذات دی هغه څوک دی چې هغه چا ته پیدا کړی او دا دنیا پیدا کړې ده اسمان یې بې تنبیه پیدا کړی دی مځکه نه ډېره کلکه او نه ډېره پسته پیدا کړې ده ستا مور و پلار یې پیدا کړي دي دا ټول انسانان ټول مخلوقات چې پیدا کړي دي د هغه خالق چې کم دی هغه د دې سجدې لایق او مستحق دی و هغه ته سجده لګوه ما ته بل ور سجده مه کوه ما بیا ما ته په دې اندازه باندې راځه بیا د دې وروسته دا کافر دا درخواست و دې حضرت عمر فاروق ته وکړي چې ته به د ما سره ځې او زموږ غریب خانې ته به تشریف راوړې او ما ستا دپاره یو ډوډۍ برابره کړې ده نو د ده شجاعت خو ډېر ناولده شجاعت و د حضرت عمر رضی الله عنه یو ډېر ناولده مناقب و چې پر کومه لار باندې به حضرت عمر فاروق تېر شو پر هغه لار باندې وجمع قدر وشپې قدر شیطان نس تېرېدی شیطان بیا پر هغه لار باندې مجال وج بیا پر هغه لار باندې شیطان تیر سوی دا حضرت عمر فاروق وو نو حضرت عمر فاروق ته وویل چې ما ستا دپاره یو ډوډۍ برابره کړې ده ته به د موږ سره ځې او دا ډوډۍ به را سره خورې نو حضرت عمر فاروق ورته وویل فورا یې دا پوښتنه وکړل چې ستا په کوټه کې یا ستا په کور کې خو به تصویران نه وي هغه کافر او رئیس ورته وویل چې په کور کې او په کوټه کې مې تصویران سته نو حضرت عمر فاروق وویل چې ستا کور ته زه نسم درکلی او ستا کور ته زه نه درځم لهذا چې کوم شی دې پخ کړي په هغه کې یو قسم دلته راوړه یو قسم د خوراکي دلې راوړه موږ دا ډوډۍ دلې خورو دورې نسم در سره کلی نو بیا هغه رئیس چې کوم وو هغه مشر د دې کفارو هغه ډوډۍ وراوړل حضرت عمر فاروق پر دغه ځای باندې ډوډۍ وخوړل دورې کور ته نه در سره کړل ولی دا زموږ اسلافو زموږ صحابه وو د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه وو او زموږ مشران وو د هغه دغه طرز عمل وو چې د یو کافر په کور کې تصویر وو دی و هغه کور ته نه ور داخلېدی لیکن زموږ د بې محسوسو او زموږ د غافلینو بیا کومه طریقه ده چې خپلې کوټې یو زیب زینت ته کور کوو یو بنګله جوړه کوو اول موږ کوټه جوړه کوو موږ په دې کې د تصویر ځای جوړو چې په دا ځای کې به د پلانکی تصویر ږدو د پلانکی پیر یا د پلانکی عالم یا د پلانکی د پلار یا د پلانکی اکا یا د خپل ځان تصویر لہذا دا د چیشت ما وته تول چې د الله و عذاب ته دا یو قسم دعوت ورکول دي دا غو د کفار سره دا طریقه و زموږ د اسلاف او د رسول الله د صحابه زموږ بیا کومه طریقه ده دا می طریقه د دې څخه اجتناب د دې څخه ځان ساتل په کلکه باندې پکار دي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام چې پر دې باندې دومره عذاب ویل دي دومره وعید ویل دي چې په دنیا کې د دا سړي په کور کې یو قسم ملائکه د رحمت نه داخليږي او په آخرت کې په ورځ د قیامت باندې اشد عذاب و مصورون ته دي دا کفار خو د زموږ ټول حدیث رسول الله چې کم دي و کفار ته زموږ د ټول کتابونه پراته دي زموږ د قران هغه ترجمه ورته پرتی دي چې هغه د موږ سره په مساجد زموږ په کورو کې د موږ سره نه دي موجود دي د دې کفار سره هغه شی موجود دی کافر کجاز جوړ کړی دی هغه د قران سره جوړ کړی دی کافر کا گاڑی جوړه کړې ده د حدیثو سه اخذ کړی دی کافر چې کم اخذ دی ساينس کړی دی هغه ټول د حدیثو د قران سره کړی دی لیکن ایمان نه راوړي د ټول اخذ چې دی کړی دی د جهاز سیونه سه بیا تر ادنا شي پر چې سایکل دی دا ټول شیان دا کفار دا د دې حدیثو او د دې قران مجید څخه چې د الله کتاب دی د دې څخه اخذ کړی لیکن ایمان نه راوړي
مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا استاد دین خادم بچی د هوا آدم خدایا استاد دین خادم بچی د هوا آدم